څنګه چې الله رب العزت تمام دنیا د پاره رب العالمین دی، دغه شان دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام قرآن مجید کې الله رب العزت فرمایي رحمت للعالمین. دومره یو عظیم پیغمبر دی. په حدیث مبارک کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي، حدیث قدسی دی، لولاک لما خلقت الافلاک. اے پیغمبر کو ته مې نه پیدا کړې نو بل شی مې نه پیدا کاو. نو داسې یو عظیم پیغمبر دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام. نو الله رب العزت پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه ډېر عظیم اخلاق ورکړي. دومره عظیم اخلاق الله رب العزت ورکړي. حضرت انس رضی الله تعالی عنہ فرمایي كنت مع امشي مع النبي صلی الله علیه وسلم. زه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره یو ځای روانم. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک د ځان نه وعليه برد نجرانی. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې نجران یو ښکلی یو زبردست صادر پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې و. داسې صادر و چې مضبوطی غاړې وې، کلک صادر و. انس رضی الله تعالی عنہ فرمایي وایي په دې کې یو عربي او بانډچي راغلی. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یې وموندل، هغه سره میلاو شو. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک یې صادر نه ونیو. چې کله د صادر نه ونیو نو په تیزی سره پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغه کس راخ که. هغه کس د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د صادر په سختۍ سره راخ که. نو چې کله یې راخ که نو انس رضی الله عنه فرمایي ما د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وګو ته او مرۍ ته نظر شه نو د هغه صادر هغه کرښې بې جوړې شوې. دومره په تیزۍ باندې راخ که. وایي هغه عربي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته وفرمایل یا رسول الله یا محمد مرلی. اے پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام زما دپاره د پیسو حکم وکړه کومې چې ستاسو درسه دي. نو انس یې فرمایي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته وکتل او په خندا شه او بیا له وروسته پیسې م ورکړې. نو داسې یو عظیم پیغمبر و. داسې یو عظیم پیغمبر چې د کومو اخلاقو د وجې نه به داسې سخت سخت کفار چې هغه به د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مرګ پسې ګرځېده، هغه د اخلاقو د وجې نه به ایمان نه وړ. داسې یو عظیم اخلاق الله رب العزت له ورکړي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په کور کې و، یو کس راغلی توره ورسره ورسوه. وایي زه ځم که دا پیغمبر په حق باندې و نو زه به بچ راشم او ایمان به پرې راوړم. کو دا پیغمبر نعوذ بالله دروغجنو په دروغه باندې نبوت دعوه کړې وه نو دا توره زما سره سره زه مو سر به تېوم او تاسو به سر خیم. هغه کس چې را روان شه رالی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام کور مبارک ته راورسېد. چې کله کور ته رالی نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام له بستره جوړه کړه، د رزق ارڅه بندوبست یې له وکړه. هغه کس شپې ته پاتې شه. شپې به د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د وی چې زه به د خپله توره باندې نعوذ بالله د پیغمبر شپې سر وامه په دې توره باندې، خو دا چېرته دروغجن پیغمبر یې. لیکن د الله رب العزت کارونو ته ګوره چې کله دغه سړی پاتې شه نو توره یې د خپل بالغ لاندې کېغوستله چې شپې به زه راپاسم او دا کار به کومه. نو په دغه شپه باندې دا په خپله بستره باندې وده و چې مکمل خوب پې الله رب العزت غالبه که وده شه. چې کله وده شه سهار وختي راپاسېد نو شپې ته میتیازې تللې وې، هغه بستره یې ګنده کړې وه. دی زر پاسېد او هغسې نه وتښتېد. داسې نه چې څوک مې وپېژني چې پلاني په دې بستره باندې دغه رنګې میتیازې کړي نو خلک به راته حساب له ملنډې کوي. نو هغه ځای نه وتښتېد، لاړې. توره ته الله رب العزت هېر کړه. چې کله هغه ځای نه لاړې ډېر مزل یې وکړه، بیا سوچ راغی چې زما نه خو توره پاتې شوه، قیمتي توره وه، دې له خو ما د زهر اوبه ورکړلې دي او قیمتي توره ده. هغه ځای نه واپس راغلی. چې کله واپس راغلی خپله توره پسې خپلې بسترې ته رانږدې شه. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک په خپلو لاسو باندې هغه بستره راخستې وه او په خپله باندې انځله.
دا کس چې رالی په خپله باندې انتهایي حیران شه چې دا څنګه چل دی. دومره یو عظیم پیغمبر چې صحابه په خپل سرونه شیندي، داسې ملګري له الله رب العزت ورکړي دي چې سرونه پې شیندي. په کار دا چې هغه صحابو ته ویلي، هغه ملګرو ته ویلي وي چې تاسو بشتره وینځئ. نو دې ته تپوس وکړه، وایي ای محمد صلی الله علیه وسلم، تا له خو الله داسې ملګري درکړي دي چې په تا باندې سر شیندي، هغوی ته به دې ویلي وي که دا بشتره اینځلې وي. پیغمبر علیه صلات وسلام تو فرمیل نه، زه د خپل میلمه بېعزتي چاته نه ښکاره کوم، زه د خپل میلمه شرم دغه رنګې پرده د میلمه پرده ده زما پرده ده. دې که چې دا خبره واورېده نو ایمان یې راوړ. دا ولې؟ دا د پیغمبر علیه صلات وسلام د اخلاقو د وجې نه. نو داسې یو عظیم اخلاق الله رب العزت پیغمبر علیه صلات وسلام به ورکړي. داسې اخلاق چې الله رب العزت قرآن مجید کې فرمایي اسوة حسنه، ښایسته اخلاق له الله رب العزت فرمایي موږ ورکړي. عایشې رضی الله عنها نه یو کس تپوس وکړی د پیغمبر علیه صلات وسلام اخلاق راته بیان کړه. نو هغې ته وفرمایل آیا تا قرآن نه دی ویلی؟ قرآن مجید کې الله رب العزت فرمایي انک لعلی خلق عظیم، ته موږ پایسکلی په عظیم اخلاقو سره. عظیم اخلاق الله رب العزت تعالی درکړي دي. نو داسې تا قرآن نه دی ویلی، قرآن خو د پیغمبر علیه صلات وسلام اخلاق دي. نو داسې یو عظیم پیغمبر و. دې وجې نه یو کردار دی، یو اخلاق دی. کله چې ستا اخلاق او کردار برابري نو ته چاته بیا دعوت مه ورکوه، ته چاته داسې مه وه چې زما عزت وکړه، چا پسې ګرځه مه. الله رب العزت په لر څه درکوي. معاشره به معاشره او خلک به دې تابع چې کله د کردار او اخلاق برابري، او چې کله د کردار هم نه اخلاق هم نه نو هغه د معاشرې اولیدلی کس وي، په هر ځای کې شرمېږي. الله رب العزت په در کې به هم دغه رنګې بې عزته ولاړي، په دنیا کې هم د دې بې عزت نه. او چې کله د انسان اخلاق برابري. نن سبا مسلمان ولې په شا باندې روان دی؟ مین پوینټ پکې دا دی چې مسلمان د پیغمبر علیه صلات وسلام طریقه او اخلاق پرېښي دي. داسې خلک چې ته اوس له دعوت ته ایمان ورکړې چې ایمان نه وړه، نو هغه به اول تا ته دا وایي چې انسان مې خوښ دی، که مسلمان دی که کافر دی که هر څنګه دی، انسان مې خوښ دی، خو لیکن اسلام مې نه دی خوښ. ولې؟ وایي ځکه چې ټول خلک داسې دي چې دوکهباز دي. مسلمان سره چې کوم ځای کې میلاو شي دوکهباز دي. دې وجې نه د مسلمان د اخلاقو د وجې نه نن څوک اسلام نه راوړي. چا چې اسلام راوړی د مسلمان د اخلاقو د وجې نه واپس داسې چې واپس بیرته خپل مذهب ته ځي. داسې زموږ اخلاق دي. ایو د پیغمبر علیه صلات وسلام اخلاق و، هغې د وجې نه به ټولو خلکو هغه خلک چې پیغمبر پسې بیا تور راوړی و کور ته به راغلي وو، داسې خلک چې 24 ګنټې به مخالفت کوو، هغه خلکو د پیغمبر علیه صلات وسلام د اخلاقو د وجې نه ایمان نه وړی.